څو پورې چې موږ اتفاق نه وي کړی او دا یرم ځان نه وي وښکلی یره رسول الله مبارک بیان فرمایي وی آخره زمانه کې به دا کافران داسې شي په مسلمانانو باندې به داسې حمله کوي لکه په دسترخوان چې د ورته یو روټۍ ایښودي وي سالن ایښودي او هغې باندې راځي صحابو تپوس وکړو القلتنا یومئذ یا رسول الله آیا هغه وخت کې به موږ کم یو ډېر به کم یو چې دوی به په موږ باندې داسې راځي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان فرمایي وی نه حب الدنیا و کراهیت الموت دنیا سره به د مینې بلډینګ رانه پاتې کیږي دنیا سره به د مینې ګاډې رانه پاتې کیږي دنیا سره به د مینې جایداد رانه پاتې کیږي وکراهیت الموت د مرګ نه به یریږي کومام سوي ماو نه هم دلته سر کټ کی والله بالله ثم تالله چې الله رب ذوالجلال زما اجل نوی مقرر کړي کو دا تمام پاکستان هم ما پس را پاسی والله کومې مړ کی الموت یأتی باجله مرګ خو په اجل باندې راځي نن منګه سرونه ښکته کړي دي ځان هم د پارم چرګوټیان جوړ کړي دي هغه یو چرګوټي ته رانیسي په مرۍ والا چاړه راکاږي نورو ته دانې ورچي سور کې دي منګه وایو دلته راته غوړي ارزانۍ اوړه راته ارزانۍ پرېږده په باجوړ د اپریشنو کې پرېږده په وزیرستان د اپریشنو کې په خیبر ایجنسۍ د اپریشنو کې او هغه ځان ته چې پکې څو غیرتیان هم وایي هغه هم صرف د جومات دپاره راپاڅېدل وایي جومات وران شو او الته پر امن احتجاج وکړو ستا د احتجاجونو هم موږ دې ځای ته راورسولو چې اوس به راله دا جومات هم روان کړي دا تمام ځمکه به راله روانه کړي حضراتو دومره بې غیرتو خو هم نه دی پکار دا کمې زمانې ته موږ پاتې شولو راځي دا هیڅ یو ملک داسې نشته دی هیڅ یو ملک چې د ملک فوج دی راځي د ملک سربراه دی راځي او په خپلو عوامو باندې دی اپریشن کوي په خپلو عوامو باندې دی شلینګ کوي وایي دهشتګردي تا خو ما ته ووایې چې ما په هندوستان کې 15 منټه ورغلی ما تمام هندوستان مې روان کو تا خو ما ته ووایې چې زما جزونه دومره تکړه دي چې په دلی باندې تو راتو شو واپس هم ته راغلل خو ستا دغه جزونه ستا دغه فوج دلته صرف او صرف په عوامو باندې راځي حضراتو مه یریږئ د مرګ نه مه یریږئ څوک چې د مرګ نه یریدلی دي څوک چې د مرګ نه یریدلی الله رب ذوالجلال والا په بستر کې مرګ راوستی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وي کو چرې ته د مرګ په وخت کې وای کو چرې د الله په لاره کې د جنګېدلو د وجې مرګ راتلی نو زما دا جسم وګورئ څومره زخمي شوی به روغ ځای پکې نشته دی خو نن زه کور کې په خپله بستره باندې مرم الله زما مرګ هلته نو مقرر کړی حضراتو مولیان په عوام پسې لګیا دي چې دوی نه راپاسي او عوام په مولیانو پسې لګیا دي چې دوی آواز نه کوي صرف او صرف د خپل ځان نه هغه بوج لرې کوي چې زه خو تکړه یم ولاړ یم خو ما ته څوک اعلان نه کوي هر یو زه دا نه وایم چې عوام په غلطه دي مولیان په ټیکه دي مولیان په غلطه دي عوام په ټیک دي نه صاحبه هر یو د خپل ګریوان کې سر ښکته کو چې آیا منګه به کله را بیداریږو څو پورې به منګه دقه د بې غیرتوب ژوند تیرو صرف او صرف دا چې بابا جوړ مې وی ډېر زړه خفه شو نو په دې باندې خو به کېدی شي دغه کافر هم زړه خفه شوي وي دا سرې وینې ورته وښایه دا واړه ماشومان ورته وښایه دغه کورونه روانېدل ورته وښایه کېدی شي د کافر هم پرې زړه خفه شي په زړه خفګان باندې څه کېږي علا کل حال حضراتو اخره کې به دومره وویمه چې کله په موته باندې راغله نو بیا به موته م وایو چې یاره موږ سره ظلم شروع دی خو اوس چې دا کم ظلم دی ظلم ورته نه وایو ظلم ته به موږ کله ظلم وایو او دا ظلم په موږ باندې کوي څوک آیا دا هندوستان نه کافر راغلی دي د امریکې نه هغه یهود او نصارا راغلی دي اسرائیل والا راغلی دي کله چې په فلسطین باندې حمله کېږي ماشومان پکې وایي قتلیږي
او داسې په جار او چقه سره تم دقه پوسټونه ورکې چې فلسطین ته پتلل پکار دي، فلسطین سره امداد کول پکار دي، ځکه چې هغه دغه خو نن زما په خپله خیبر پښتونخوا کې ظلم شروع دی، تمامو سرونه ښکته کړي دي. خو دا فوج نن فوج دی، خو دا زما او ستا د وجې فوج دی چې عوام نه وي. فوج د چا دی؟ خو مونږ وایو پرېږده بس هغوی دې کوي، دا ظلم دی، دا دهشتګردي ده. څو پورې به مونږ په تیاره کې پراته یو، څو پورې به مونږ دا وایو چې دا تحریک طالبان ختموي، دا خوارج ختموي. کله ولا د ضرب غضب نوم ورکا، کله د یو شی، کله د بل شی، کله د بل شی، او بیا چې کوم دیندار دي هغه هم راله مړه کوي. دا هم وایي تحریک طالبان ووجل، دا هم خوارج ووجل، دغه به راسره کېږي. او زه هغه مولیانو ته هم وایم چې نن چپ ناست دي، والله کو تاسو هم ترې بچ شئ. دا مه وایه ته به وایې چې زه به دوی پسې نه یم لګیا، دوی به دې په بل چا مړ کې وایي چې طالبانو مړ کړو، دا زمونږ ملګری و. دوی له دا چلم ورځي، دوی به دې په خپله مړ کې وایي به چې دا تحریک طالبانو وجلو، خوارجو وجلو. زمونږ د شیخ زوی یې مړ نه کو، وایي دا وایي خوارج رالل، دا تحریک طالبان رالل. تا نه څنګه راغلله؟ په نوخار باندې خو ته ورشه، ځان سره یو تماچه خو یوسه. هغه زنانه پکې هغه کپړې وړي، زنانه په دې ګاډو کې هغه کپړې وړي، هغې پسې دا پولیسان داسې منډې وایي. او دغلته دونه غټې غټې چونې دي، او دغلته تحریک طالبان راورسېدل، خوارج راورسېدل. بس سبا نه وی د بې غیرتوب ژوند هم خوښ دی، ښه مزې کوئ. او که د غیرت ژوند هم خوښي، اواز به اوچتول غواړي، انقلاب به راوستل غواړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کوي چې موږ په دې عمل کولو توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدار هم نصیب کړي، حرمین شریفین دور نصیب کړي، هر کار هم د خپل رضا دپاره وکړي. چې بیماران دي ته ولا شفا ورکړي، څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي، حیا ژوند هم نصیب کړي، بې حیا هم وساتي، بې عزتۍ هم وساتي. یالله چا څه مشکلات دي ته مشکلات حل کړي، یالله چا شریعجات ته هم شریعجات پوره کړي. د خپل ملک ته دعا کوي الله پاک پکې امن قایم کړي، دا امن جنډې پکې الله پاک وخوځولې کړي. دغه باجوړ کې چې کومه بدامني ده، دغه وزیرستان کې چې کومه بدامني ده، خیبر ایجنسي کې، سوات څومره زمونږ پښتانه چې په لړزان دي، یا الله دغه کې امن راوستی کړي، یا الله اتفاق او اتحاد هم نصیب کړي، او یا الله دغه بدامني په خپل فضل سره ختمه کړي. یا الله زمونږ خو نور هېڅ وس نه کېږي، یا الله تا ته هم دا د غوښې کچکولونه نیولي دي، یا الله د دې په خاطر باندې زمونږ په دې وروڼو باندې او په موږ باندې رحم وکړه. که موږ هر څومره ګناهګار یو، یا الله ته راباندې خپل رحم او فضل وکړه. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي له تمام مغفرت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک. سنت